د ماما په ژوند، د ماما په مبارزه، د ماما په جدوجهد ټولو ملګرو ډېر هر اړخیز ویناوې وکړلې. او زه به دا خبره وکړم، رښتیا هم د ماما پر ژوند، پر مبارزه، پر قربانۍ چې دومره خبرې یو وار نه لس واره نورې هم وسي، خو زما په خیال د هر چا سره به د هغه خبرې پای ته ورسېږي. خو د ماما مبارزه، د ماما جدوجهد، د ماما قرباني، د ماما صداقت، د ماما رښتینې ورځ به راغونډه نه کړي. لکه څنګه چې وویل شو چې انسان هسې تصور وکړي چې د نن څخه کم و بیش 50 کاله مخکې زموږ د دې اوسني حالات چې سړی سټډي کړي او 50 کاله شاته ولاړ شي، 50 کاله مخکې یو څوک په دومره شعوري طریقه، علمي طریقه، ادبي لارې، په یو ډېر پراخ نظر چې د خپل کام د مخکشۍ په دې لاره کې په دغه معنا کردار ادا کوي چې 50 کاله بعد موږ پرګایېږو، نو رښتیا هم دا چې هر څه وستایې کمه، دا چې هر څومره وسپړې زما په خیال کمه، پر دې چې هر څومره وګایلې زما په خیال دا خبرې به کمې وي. او بیا په هغه حالاتو کې چې زموږ څومره معلومات دي چې ماما یا د ماما سره ملګري چې په کومو حالاتو کې د دې ځایه تللي دي، یا چې دلې موجود ول، د دې سیاست، د دې فکر، د دې کامي تحریک مخ په وړاندې په بیولو کې چې کوم سوچ او فکر درلودی، یعنې دا سوچ او فکر که چیرې خدای مکړه دوی په بله لار صرف کړی وای، دوی ترجیحات ذات ته ورکړی وای، کور ته ورکړی وای، خاندان ته ورکړی وای، ګڼل یې دا ولی چې دا سیاست به کېږي، دا مبارزه به روانې، خو د یو فرد په حیثیت، د یو خاندان په حیثیت زما لپاره د ژوند نور هم ضرورتونه دي چې په هغه زمانه کې موږ اورېدلي دي چې د هغه وخت لګېدلي په ډېر کم سکیل باندې افیسران، څوک په سیټیانو کې ریټایر شول، څوک کوم ځایو ته ورسېدل. نو دا کولی شو دې ټولو خلکو چې یو سړی د 80 په لسیزه کې MA انګلیش لټریچر کې، د 80 په لسیزه کې هغه ماسټر ډګري هولډر وي، بالفرض هغه ډاکټر وي، نو ستاسو څه فکر دی 80 کاله مخکې، 50 کاله مخکې د 80 په لسیزه کې دوی په علمي دومره صلاحیت باندې خدای پاک منور کړي ول، دوی تر دغه ځان رسولی شو، نو ډېر څه ترلاسه کول د دوی لپاره څه مشکل کار نه. دا قرباني خپل په ځای دی چې په دې لاره کې تر جیل ولاړو، در وهلو ټکولو ولاړو، در جلاوطنۍ ولاړو، خو دا یې ډېره لویه قرباني ده. د غني خان د شعر دغه دی چې توبه هله د شراب درته پراته دي. نو رښتیا چې یو سړی هر څه په لاس کې، په جیب کې، په لمن کې ویني او دا قرباني کوي، په یو فکر یې قرباني کوي، په یو نظریه یې قرباني کوي، د دې قرباني هېڅ حد نشته، پر دې د وینا هېڅ حد نشته چې یو سړي ته هر څه اویلیبل وي، خپل په پښو کې پراته وي، خو هغه وایي اندازه نه کوم. نو هغه ټولو ملګرو ته چې د ماما سره په دې لاره کې ملګري ول، که دا ډېر په جسماني لحاظ د مړه سره ژوندي نه دي، خدای پاک دې روحان شاد و آباد لري، د دوی دې مبارزې ته خراج عقیدت وړاندې کړو. هغه ټول ملګري چې په دې لاره کې نن هم ژوندي دي، رښتیا خبره ده د دوی ته خراج تحسین پېښو، نن هم پر هغه فکرو ولاړ دي، پر هغه سوچو ولاړ دي، پر هغه جدوجهد روان دي.